جناب صدر محترم، حضرات علماء کرام او محترم مسلمانان ورونو، غیر متوقع طور د مولانا بجلیگر صاحب د بیان نه بعد ما ته حکم وشو چې زوم د تاسو وړاندې سو خبره عرض کوم. مولانا بجلیگر صاحب تاسو وړاندې تفصیلی خبره وکړه، زه هم سلک درد دل د تاسو وړاندې کېدم. عزیزانو دغه اجتماع د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم د سلسله اخرانه اجتماع ده او تاسو یقینا ډېر عقیدت او محبت سره دې ته حاضر شوی یې. نن بلک پدې باندې ځان پویو چې دا سیرت د څه دپاره. عزیزانو عرب وَإِلَا تَكُنْ لِلْخَيْرِ وَاصِفًا وَكُنْ بِالْخَيْرِ مَوْصُوفًا. یوازې د خو خبرو بیان کول دا ستا ذمہداری او وظیفه نه ده، بلکې د تا کار دا دی چې داخلي خبرې عملاً ځان کې پیدا کی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته یو وفد راغی او حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته وی نحب الله عز وجل، مون خو چې د الله عاشقان یو، الله تعالی مو ډیر خوښ دی، خدای به مو په دې حواله کنسیډر کی، مونږ نامه به د عشاقو لسټ کې ولیکي، مونږ به د الله تعالی عاشقان کاونټ شو، شمار بشو. جبریل امین راغه یو نقد پیغام راړو چې او پیغمبره د خلکو ته وایا چې ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. کتا سو واقع دے دعوی کی رشتونی و صادقانی چه مونگ دا اللہ شقان نو دے دا پار یو شے دلیل دے او دے دا پار یو شے زینا و وسیلہ دا او غدا چه فاتبعونی یحببکم اللہ، تاسو زما اتباع بکوي، زما د ژوند رنگ بخپلوي، چې کومل دا سره ز ژوند تیروم دا رنگ بستا په زندګیوم غالب وي. او کنا ستا دعوه خدای چې زه د الله تعالی عاشق یم او ستا ژوند یکایک د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د شریعت په ضد روان دی، نو هغه د عربي او شاعر ډیر عجیبه خبره کړې ده چې تاصل الہ وانت تظهر حبه، تاصل الہ وانت تظهر حبه، هذا لامر فی القیاس بدیع. دتا داودا د زد الله شک موټول ژوند د الله او د پیغمبر په ضد او مقابله روان دي. تاصل الہ مسئله داسره لکه زمونږ د وزیرانو صاحبانو، هر یو د اسلام ټیکیدار دی، هر یو د اسلام علمبردار دی، او چې خلی سوری شي نو داغه د تنقید او د خباثت د پاره هدف علماء دین یا شعائر الله. او بیا بدقسمتی دا ده چې ستا د ملک دغه آئی
د دین لمبردارانو له تحفظ ورکړی دی، شاعر الله له تحفظ ورکړی دی. او زوم د جمعیت د مشرانو په حکم الیکشن ته ولاړم، نو د سکروټنی په ورځ باندې هغه ریټرننګ افسر باندې یو تپوس وکړ، وی قاضي صاحب دا تا مقابله کې کم کینډیډیټ سي دي ستا دوی باندې سابجیکشن شته؟ نو ما ورته چې زما خو پینش د خو پاکستانی آئین په دوی باندې اعتراض کوي. نو وی چې هغه څنګه مجید تمانه زیات خپ دی آئین پوئیگی تی نگرانی تو د جوډیشری یو ذمہ دار افسر نمایده آئین کې دوه آرټیکل دي او دا هغه دوه آرټیکلو حاصل دا دی چې دا کینډیډیټ must be a person 25 years of age چې د دو عمر و 25 کاله تبي به کاندیډیټ جوړېدی شي. او ما دویمه خبره لیکلې ده چې دغه کاندیډیټ او امیدوار دی به د اخلاقي جرایمو مرتکب نه وي. او ما بله خبره لیکلې ده چې دی به د اسلام د مبادیاتو علم لري. نو ما زه خو په اعتراض نه کوم، خو ما په خیال ما دې مرګرو ته په شمول زما د مانځه فرایض هم یاد نه دي، ما دې مرګرو ته په شمول زما د اودس مستحبات ور په یاد نه دي. نو ما لومبه به دا شی ډیفاین کو چې دا د اسلام مبادی او د هغې علوم د څه شی نه عبارت دی. نو هغه وی چې دا خو ما ته هم یاد نه دي. نو ما ورته بیا به دغه سپریدو بیا دا تپوس دلنو پکارخه. نو ما زما په هیڅ اعتراض نشته. نازیزانو ځکه شاعر وایي چې تاصل الہ وانت تظهر حبه هذا لامر فی القیاس بدیع لو کان حبک صادقا لاتاته ان المحب لمن يحب مطيع. کستا دادا ورشتونه او صادق وي چې زدا الله او دا الله د پیغمبر عاشق ما، نو بیا بستا په ځوان کې ستا په کردار او عمل کې د هغه دین چاشنی کته شو. ځکه چې عاشق همیشه د معشوق کردار خپل تاسو به کتلی کله به دې مرحله نه تیر شي وي د چا سره مینه پیدا شي. نو قسم دې کده خاصی جامې چولی اندازه تر ټیټرون نه زیاتې وقیف کاری ښه او کده 500 روپو د ربړ سپلای چولی نو د باټا د سپلونو ورته دا زیاتې قیمتي ښکاری وجه دا ده چې د هغه سپلو او هغه د خاصی کپړو کې د خپل معشوق رنگ ویني. نو ځکه هغه ان المحب لمن يحب مطيع. نو قران کریم یو نقد پیغام ورکو چې ان کنتم تحبون الله فاتبعوني، کتا سودا دا و صادق چې مون د الله عاشقان نو بیا زما اتباع کوي، ما وال رنگ بزان باندې پیدا کوي. ولی او نتیجه به سي يحببكم الله، بیا تاسو ټول بد الله محبوبان او د الله عاشق د الله معشوقان وګرځي. اوس یو سره تقاضا دا کوي چې زه د عاشق شم او الله دې معشوق شي، او الله تعالی یو داسې لارو خودله چې کداغه لار دې خپل کړه نو تب معشوق شي او الله تعالی بستا عاشق شي. او بیا بستا مقام داوي چې خودی کو کر بلن اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلن اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. بیا اللہ تعالی بتانا تپوس کے تسبان خوشحال ہے. او وجہ زکستا کردار او عمل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سنت پرنګ کې رنگ دی. او عزیزانو مونږه کلمه ویلې ده لا اله الا الله، لکتیز وای لا اله الا الله محمد رسول الله.
حضرت مولانا محمد الیاس کاندیلوی رحمت اللہ علیہ چاہتے نہ تپوس کو وہ حضرت دے کلمے مختصر مفہوم معنی و مراد دے حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ ډیر عجیب جواب کو چې لا الہ الا اللہ دا یو ایسا یو جمله مقصد زندگی چې د ژوند مقصد څه دی دا انسانی ژوند څه لپاره دی او محمد رسول الله دا دویمه حصہ او دویمه جمله طرز زندگی چې دې مقصد ته په کومه طریقې ژوند تیرولو باندې ورسه لا اله الا الله مقصد زندگی محمد رسول الله طرز زندگی اوس پته ولګیدا چې کستا ژوند د نبی علیه الصلاۃ والسلام په طرز دینو قسم دې کدا او بیا د انسان ژوند دی زکستا منبع انسانیت سره ربط نشتا او ما ته وګورئ دیشي کې دارنا نه زکا چې د دې منبع د بجلی سره یو ربط او تړون دی د تار په واسطه کداغه تړون دا مین سویچ سره او د دې بلب میاس کې ختم شنو بیا به دا تاریکی رڼا بنی پکې کدا د ترانسفارمر او د مین سویچ میاس کې ختم شنو بیا به تاریکی رڼا بنی پکې کدا د گریډ سټیشن او د ترانسفارمر میس کې ختم شو بیا به تیاری رڼا بنی پکې او کدا د پاور هاوس او د دې بلب میس کې په کوم ځای هم ختم شو نو بیا به رڼا نه د بلب کې به داغي اثر ظاهر نه پته ولګیدا چې کوم ځای ستا تعلق د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ذات سره ختم شو هغه ځای د تا انسانیت مسلوب دی کلمات وګورئ جی ابو جهل عمرو بن هشام د شکل و صورت په اعتبار دومره خیسته سره دی چې په تام خطه عرب کې داغه زیات خیسته نشته ابو لهب دومره زیات خیسته سره دی نامه عبدالعزاد ابو لهب باندې مشهور دی بنا باندې رنگ تکسور دی انتهایی خیسته دی خو قرآن کریم د دې دواړو ډایسیکشن کو د دې دواړو ایکس ری او سکرینینګ کو او تاته د دوی حقیقت بیان کو چې په دې خیسته قد قامت او په ډېر خیسته رنگ باندې دوی انسانان جوړ نو اولئک کالانعام بل هم اضل واولئک هم الغافلون الله تعالی فرمایل دا د زناور نزیات لاندې دي اولئک کالانعام بل هم اضل واولئک هم مولانا رومی ډېر عجیبه نقشه پیش کړې ده فرمای مفتی صاحب چې ایچ می بینی خلاف آدمن ایچ می بینی خلاف آدمن نیست آدم در خلاف آدمن آدمی را آدمیت لازم است غود را گربون باشد حیزم است اغوی دا دنیا کے ټول خلق چې ګوره دا آدم ندی ضد آدم دی دا د آدم مقابله ده دا د انسان مقابله ده دا د انسان ضد دی دا د هغه کنټرډکشن دی ولی آدمی را آدمیت لازم است غود را گربون باشد حیزم است انسان لا انسانیت آدمی لا آدمیت او سړی له سړی تو پکار دی اگر بتای کی کدا بوی والا صفت نینو بیا خست زمکه ته غرزول غواړي کدا خوشبو والا صفت پکې نی بیا تیلې ده زمکه ته غرزول غواړي د جمعات د محراب د پاسه ارشاد صاحب زکه لګی چې د خوشبو ولا د مقام ور کړل دی ناظر دغه انسان که انسانیت پکې نی نو بس خره دوه خو زناور دی د دوه خو د دوسترګو او د دوه غو زناور دی او زناور د نه زیات قیمتي دی خر بار راړې شي د غمر بار په لس پیری کې نشي راړې تکبیر الله اکبر ولا حق ولا دیوبند جمعیت علماء اسلام انجمن تبلیغ و عمل سنت اسه تاسو داس جپړوالي لکه دا باران چې تاسو وړي مولانا بیلګر صاحب ابتباد والے وړي دي خو دی आवाज نه داسې معلومیږي لکه چې تاسو وړي حضرت مولانا مفتی عبدالقیوم پوپلزی ټول وای رحمه الله دا سینا رحمه الله لوړ وای رحمه الله د دې قصه خانه بازار دا درو دیوار دا د دې لارې درو دیوار د پوپلزی خاندان د عصمت گواهان دي اوسم دا درو دیوار گواہی کوي چې پیښور آزاد ده د پوپلزی خاندان د قربانو د وجه د مولانا مفتی عبدالرحیم پوپلزی د قربانای د وجه د مولانا مفتی عبدالقیوم پوپلزی د قربانای د وجه عزیزانو حضرت مفتی صاحب رحمه الله
دغه انجمن دې د پاره جوړ کړو چې جاندار خلک به د انجمن مخ نو قسم دې ستاسو جلسه چې وګورم کنه نو قهر راته پیدا شي قهر چې په خریان سره سکول پکار دي چې دا د مفتی عبدالقیوم په پلځه داغه د انجمن او داغه د تحریک دا قدر احترام دی دا انجمن جلسه نن داسې پکارو چې سویکار نو چوک پورې بالکل د سپې کې خودو ځای نه وي کني قسم دې ک عبدالقیوم په پلځه نه وي عبدالرحیم په پلځه نه نور خو پرې دغه په خور بلا تروش غلامو نازیدان تاسو وی خوې کنه ما طرف ته ګورئ دغه خو چل دی ما بل ورځ اغل تا ورګځای جنسه کې وي هغه ورګځای والته ما ته ګورئ یو کس روانو ټولو بیا خو کتل نو ما دې محمدان خ خلق دی محمد جنسای والا زمون په خمرګری د جنسو والا ټول د جمعیت العلماء ملګری دي انو دا نیکان خلق دی ناغه محمدو کې یو سړیو ناغه به دا غوچ ډیر وی نو بل ورته خبردار کما ته غوچ وې نو مړ به کومخه په دې زما زړه چوي ناغه ورته خغوچي ناغه ورته بیا دی وی کده وې نو سپینګ نه پرې کومخه وی خغوچي بیا بنوا ناغه ورته زمرم د غوچي او ته بیا وای غوچي نو دا تاسو یو خو بل خو ګورئ په ما پرغز راځي ښه بس خو ګورئ نو ما ته وګورئ چې دعا کوي چې بس کار ختمه وکړه ما خو ارشاد سے ته وي چې بس مولانا بیلګر سے تقریر بس دعا وکړه خدای خو زور اور سړی دې عزت یې رېګم ډیر دا ارشاد سے دا واقعي دې یې سړی دې نو ما اوس دغه بیا دښمنیم سماجی به دښمنی نو ما کنا ورته کوم نو خالصه دښمنی را سره شروع کړي نو ما چلو چې ستا حکم د نو سو خبره به حکم نو نادیدانو اللہ تعالی فرمائلو پیغمبر دوی تو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کتاسو واقع دے خبر کی صادقانے چھ مونگ دا اللہ عاشقانیو نظما اتباعو کئی طول بدا اللہ محبوبانو معشوقانو گرزی او چھ کل دا خدای محبوب شی سڑے نور باندې مرتب شو چې ويغفر لكم ذنوبكم بیا تاسو ګناه با الله ته ګناه نخکاری غد عفو کلم به پراکاږي د تاسو خطا به خطا نه د عفو کلم به پراکاږي او زکه دا حق د الله چې والله غفور رحیم الله تعالی د مغفرت مالک دی الله تعالی د رحم مالک دی نو عزیزان اوس دې نه پته ولګیدا چې دین عبارت تر اتباع رسول پاک صلی الله علیه وسلم نه او خدای ته رسیدل موقوف دی پدې چې د محمد رسول الله اتباع وکړي دی وجه د فارسی او شاعر وي چې محمد استمه خواهم خدا را محمد استمه خواهم خدا را خدایا است حب مصطفی را او محمد صلی الله علیه وسلم تا نه غواړم الله ته ورسو او الله تانا غواړو موږ د محمد رسول الله عاشقان او داغه متبعين کا نو چې پیغمبر کوم شی کړی دی هغه دین دی قران کریم کې الله تعالی او فرمایل چې وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله کوم شی چې تاسو زما پیغمبر درکړې دی باندې کلک لاسونه ولګوي عملن خپل کوي او کوم شی نه چې د دواړو جهانو سردار منکړي هغه نه منشي او الله فرمایل واتقوا الله د خپل عقل اسونه بشرعیاتو کې نزغلې چې پیغمبر داول ویلي دا کارو کوي دای ولې چې دا کار مکوي والله تعالی وی چې کومه خبره پیغمبر کړي دا هغه وکا او چې کوم نه پیغمبر علی السلام منع کړي دا غینه نو پته ولګیدا چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کوم حکم وی عملی جامه ورته چې ته په حکمت باندې پوي او کني پوي حکمت باندې پوي ستا انت کې آپشن ختم دي ستا خيار او اختیار ختم دي قران کریم کې الله تعالی یو خبر ذکر کوي ما طرف ته ګورئ وی خو یې کړ او دا ما ولا خبره بنور ملګرو ته عمر سوئی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله د حکم پیش نظر د خپل ترور کرراغه د حضرت زینب بنت جاش رضی الله تعالی عنها کو تراغه الله ورته حکم کو چې دا استاد ترور لور دا د خپل آزاد کرده غلام زید ابن حارثه ته پنکاک او زید ابن حارثه یو آزاد کرده غلام دی زینب بنت جحش د پیغمبر علیہ السلام د ترور لور ده د نیکه د طرفنا د پلار د طرفنا د اعلی خاندان جنایدا او د مور د طرفه خو د بنو هاشم نو سایدا
د لوی مقام مالک ده. رالجی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دارا غستا د دیرور عبد الله ابن جحش را غستا ورته اوې د تانه کا کوم د زید ابن حارثه سره دیرور او خور دوار ورته وې د الله پیغمبره داغه قبیله معلومه نه ده داغه علاقه معلومه نه ده شاید چې دارشته به پایدار ني سمې بنوخري طبيعتونه به ونه لګي نو جی بیا به تاسو خفای زکه چې تاسو په واسطه برشته شوي نو کنا خوفي رااله نو تاسو زړه ته درد ورسي. نو قران کریم یو نقد پیغام ولېږه وما کان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار. اللہ تعالی فرمائے چې هیڅ یو مسلمان سره او مسلمان خزا چې داوی دار چې زه مسلمان داوی دادا لکته زوای داوی دار چې د چا داو نشته زموږ سره جنگ نشته چې د چا داو نشته زموږ سره بیا د خبره کې جنگ خو چې د چا داول چې زه مسلمانم نو الله تعالی فرمایله چې الله کوم خبر وکړه رسول الله کوم خبر وکړه بیا د دوی اختیار لا او د عقل اصغلول له عمل دخل پکې نشته بیا به دې هغه ته عملي جامه چي بیا به دا پکې نه وای چې اسلام په زکات کې نه دی اسلام په منځ کې نه دی اسلام په روزه کې نو کدا ټول سيزونه د اسلام نه کټ کړي د اسلام بیا د کم ځای د اسلام بیا او بیا خصوصا د هغه سړي د خلینو دا خبره ډیره بدخکاری چې هغه ځان نه پوره شیخ جنید جوړ کړی او موټر کې ځان سره مصلی کیږي پوره شیخ جنید ځان نه جوړ کړی او مصلی ور سره موټر کې پرته او بیا دا هم وای چې زما د اسلام د پاره ماته د مولا د سرټیفیکیټ ضرورت نشته سټیج باندې وای چې زما د اسلام د پاره ماته د مولا سرټیفیکیټ ضرورت نو ما ته وګورئ جی په دې اسلام مولا پوي کامی پوي لږ جواب تیر راکړي کني اوس به تور ټیسټ وان تاسو حضرت مفتی صاحب ناشته دا علماء کرام ناشتي د علماء نه بیا تاسو کوي د حضرت امام صاحب رحمت الله علیه مسلک دی چې یو سړی خدای په صفات او سمانیو نه پیژني نو دې جاهل بالله دی او چې دې جاهل بالله نه د ایمان د خدای په نسبت قابل قبول نه جاهل بالله کافر بالله جاهل بالله کافر نو دا دومره لوی جمع چې ناصر تاسو نه یادو تاسو خدغه وزیر صاحب لار شي ورته ته خدای په دې پیژنې چې د مولانا سند ته محتاج نه ته خدای په دې پیژنې نو کني پیژنې خو بیا دغه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې دا جهالت بالله دی او جهالت بالله کفر بالله دی چې ته خدای پیژنې نه عقیده لري 50 ساتلې ده نو موږ ورته چې خدای ته ګوره دا موږ مولیان خو چا سره غز باندې کچکول نکو موږ ټول مسلمانان دي امام محمد ویل دي امام محمد تسامو کوي چې چا کلمه ویل دا ټول سړي خدای دې ټول مسلمانانو کې ټول امين وای او خدای دې په دا صرف کلمه وبخي تاسو ټول امين وای خو مونږ ورته چې مونږ سره ګورې نواري ملټوا کني خبره ورته بیا پیچیده شيخه هزار نقطه باریک ترجمو ایجاز ہزار نقطے باریک ترجمو ایجاز نہر کے سر بتراشت قلندری داند نہر کے چہرہ پر فروخت دل بری داند نہر کے آئینہ دار سکندری داند ہزار نقطے باریک ترجمو ایجاز نہر کے سر بتراشت قلندری داند نو د بدقسمت اینا پدې ملک د اسلام ټیکداران هغه خلق دي ان من لم يعرف الفقه كصنف فيه كتابا عرب مقوله ان من لم يعرف الفقه كصنف فيه كتابا یو سړی د فقه مونیا نه ویلې پاره کې لوی فتاوا ولیکلا نو چې یو سړی د مونیا کتابوم نی ویلې او د فقه فتاوا ولیکي نو دې دین له به بیړه غر کړي کنه به غر کړي وای کنه غر کړي به کنه به غر کړي یو سړی د چاوي وی رحمان بابا یو شعر ویلې ته چې شعر او شاعري کولې ناغورته ولې نو رحمان بابا څه ویلې دي وی رحمان بابا وای چې سر زما سامان زما او زار شتر جانان زما او زار شتر جانان زما او سر زما سامان زما ناغورته داسې شعر خو زوم جوړول شم وی هغه څنګه وی چرګا او چرګان زما او ګرځي په ډیران زما او ګرځي په ډیران زما او چرګي دي چرګ بیړه دې غرکشه د پلان نکړه اوس دا سقل خوري چې نسبت خاکرا په عالم پاک نو سیو سره چې دغه رنگ شاعري په دغه غل خوري چرګي دي او چرګان زما او ګرځي په ډیران زما نو عزیزانو
زمونږه دې دور کې ربط او تعلق ته دا قسم وزیرانو سره یو پکې لادا سے فرنچ ګټ ګیروم پرې خو دې او لکه طالبانو سپین سره هم پرې خو دې او دا سے خبيث چرته په دې ټول ملک کې نشته هغه د خدای واسطه قسم کړی دی چې د شاعر الله توهین وکړي د خدای واسطه قسم کړی دی چې د احکام خداوندی توهین وکړي او قسم دې دا قوم دومره بے غیرت شوی دی چې دوی د تس نه مسکیږي حالانکه حضرت امیر شریعت سید عطا الله شاه بخاری رحمه الله مسلمان کې غیرت پیدا شو ستا وزیر به دین خلاف خبره وکي داغه جبه وراو باسي لیونی سپیته به ورغور دی چې دا جبه د دې ور نه چې دار دې جام دنه په داخله کې پاتې شي دا رسانه او باسند دې ګدینا لیونی سپیته ورغوردوم حضرت سید عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه فرمایل چې د الله او د پیغمبر خلاف خبره د قرآن اور شریعت خلاف خبریں وہاں تو ایک ہی بات ہے کہ یا کہنے والی زبان نہ رہے یا پھر سننے والے کان نہ رہے یا کہنے والی زبان نہ رہے یا پھر تو کہنے والی زبان بھی ابھی تک باقی اور ہمارے سننے والے کان بھی نہ ہم نے وہ زبان گدی سے نکالی اور نہ اپنے کان کٹوائے ان خبیث باتوں کے سنتے ہوئے نہ مزان نہ غگونا پریکڑ جی یو وزیر لگیا دے سود دا مولا نشی بندولے پاکستان چې وینو سود به پکې خامخایي سود به پکې او وای د مونږ شکر دی چې اکاونټ نشته سړیا شکر دی چې ځکه چې مولا خو تاسو نه په یو بلا نه خلاصيږي خو کله کم اکاونټ نو دا غنوم دا پرتګ داسې په سر غاړه بارو به قیامت راغی بلا خنزیران نور واسطه خېټه ډکړي نو کله 15 پکې مولا ته ورسېدي اخر د خدای دې ملک د مونږ اړو د 15 روپو حکم نشته او بیا بلش په ما وې تقریر کې ما قسم دې ک مولا غستی د مولا په شکل شیخان یې غي پیسې واخلي نامه په د کلمات وګورئ اسلامی نظریاتی کونسل مفتی شهاب الدین صاحب ناشته مولانا سراج الاسلام صاحب دا نور علما دا قاری امین صاحب دا ټول علما ناشتي اسلامی نظریاتی کونسل هغه کانسټیټیوشنل انسټیټیوشن دی چې د دې ذمہ داری آئینی تور دارا چې د عصر د تقاضو مطابق قانون سازی وکړي سبا قانون سازی وکړي اوس ما ټول عمر په دا ډیګرو حاصلولو ترګ قسم دې زولا په قانون سازی نه پوهیږم چې څنګه وکیږي زنه پوهیږم پته اسلامی نظریاتی کونسل کې چې کله لومبه تشکیل شو نو د دې منبرو د علماء دیوبند طرفنا حضرت شیخ التفسیر علامہ شمس الحق افغانی ټول وای رحمه الله او محدث کبیر حضرت مولانا محمد یوسف بنوری ټول وای رحمه الله ټول وای رحمه الله لکتیز وای نو اس په کومه کورسای چې یوسف بنوری غو محدث ناستو او علامہ شمس الحق افغانی غو شیخ التفسیر ناستو اوس تاسو لګه پته ولګوي زمونږ د سرحد نه یو داسې اغسته ده چې قسم دې کباغه د زیدون ضربا او د ضربه زیدون په امتیاز پويږي کړي دا مفتی سے نه بیا توثیق وکړي کاغه د زیدون ضربا او د ضربن زیدون په نحوی امتیاز پويږي نو بیا زبر سړی زوینم خو جی د امریکای سفیر سے بوې چې مال د کتابونو سیټ را کړی تاسو منبر کوي تاسو نو بیا خبره چې ان من لم يعرف الفقه قد صنف فيه كتابا ان من لم يعرف الفقه قد صنف فيه كتابا نازیزانو اوس زمونږ ټوله معامله د داسې قسم خلق لاس کړه الله تعالی دې نو یو پرون هغه ته چا په کناره ولګولې مولوی فلانه سے ناغوي چې یار خدا کے لیے مولوی نہ بنائیے مجھے گالی مت دو ما ته مولا موایا ما ته وګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم دې په ساده اصطلاح باندې مولا او که مولا نو یعنی عالم چې مونږ پښتو کې ترجمه کو نو څورته وایو مولا یا مولوی صاحب یا مولانا صاحب حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا مولا حضرت عمر دا مولا حضرت عثمان دا مولا حضرت علی ابن ابی طالب وای لکتیز وایي دا علماء اوس یو سړی چې وای چې چاته عالم ویل کنزل دي نو معاذ الله مونږ دې ټولو اسلاف ته کنزلی کو چې ورته علما وایي ټول وای انا لله وانا الیه راجعون خو عزیزه پتر هغه ملګری ته دا پتر چې کده مولا امیت په معاشره کې پاتې کیږي نو بیا زبلو پینټونه نشم چلول کده مولا امیت په معاشره کې پیدا کیږي نو بیا زه د فحاشه بازار نشم ګرموله او قسم په خدای کده سرحد پښتنو نه نظم وکړو نو په دا تام په خور کې د بلو پرینټ تصور به پاتې نشي دغه صدا یا نه نعره تکبیر سبيلنا سبيلنا سبيلنا
نو ما طرف ته وګورئ مولانا بجلیګر صاحب تاسو ته وړاندې دی یو بزرګ و درې واره نامه واغسته حضرت حاجی محمد امین صاحب رحمه الله ستا په دغه پیښور کې د ګندګیرې او بازارو دا مرد مجاهد را پاسې او دا مسلمانان او غیرتی پښتانه ورسره شو د دې پیښور نه د هغه ګند جنازه وستخه نو کنن یو ځل دغه مسلمانان او پښتانه بیا عزم کی قسم دې کدل طرف فحاشه نامه پاتې شيخه خدا زمونږه غیرت او د شوی ده داسې نه چې مونږ به غیرت شوی یو والله به غیرت نه یو خو غیرت مو د شوی ده فلوغون دې باغ چنګاره داسې پوکې ورکول غواړي چې داسې لک پوکې ورکو او لک هغه شول زن شي والله چې دا فحاشي وسوي دا ګندګيري وسوي نو عزیزانو ما طرف ته متوجه شي ان شاء الله زه خبر دا مختصر کوم نو عزم دا کو چې عرب وای چې لا تکن للخير واصفا وکن بالخير موصوفا یواز د خیر او د کمال د خبرو بیانونکې مجوړېګا دې باندې ځان موصوف کاملی انداز سره دا شیخ پاک الله تعالی د رسول پاک واسطه باندې وي فتبعوني تدوی توایا چې زما اتباع کوي يحببكم الله الله تعالی بس تاسو عاشق ګرځي تاسو ټول بد الله محبوبان او د الله عاشقان شي تاسو ټول بد الله محبوبان او کله یو سره خپل ځوان رنگ کی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت رنگ کی قسم دې نن د زمانه د حکومت دا بیا د مسلمان قدمونو کې وپروت وي دا بیا د مسلمان روایت کې راځي د سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دور کے د حضرت سعد ابن ابی وقاص او د حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہما مشرع کے یو لشکر جرار جنگ قادسیہ د پاره تلل چرته د پاره جنگ قادسیہ د پاره تلل او هغه د قادسیہ د مارکینا چې مسلمان لشکر فارغ شو نو حکم ورته راغی حضرت عمر طرفنا چې د مدائن طرف ته په دا دریاب ورپورې شي او د اهل مدائن ته هم دا دعوت اسلام ورسوي او چې مدائن والا ته پته ولګي دا دغه رنګ فلډ سچويشن لکه پاکستان کې چې سیلابي او په بلا ډېرې وي دریاب کې او هغه دریاب ما وکړو اوس پکې هم کم از کم 30 فټ او 35 فټ گہرا او بری پاکستان کې دومره ډونګې دریاب نشته دومره ډونګې دریاب پکې نشتا صدام حسین صاحب داغین او یو نهر روان کړي د نهر القائد ورته وي او هغه نهر القائد داسې یو لوی بلاده لکه زمونږ د دریای کابل اریګیشن پرپسز د پاره داسې یو نهر راغین روان کړي دي نو امریکای هغه خلاف یو بل پروپاګاندا وکړه وې دا نهر د اریګیشن د پاره نو باسي پتی باندې به دا دریاب راړی د عرب په ټول ډوبای ښه دی باندې به دا دریاب راړی ا د عرب په باندې ټول ډوبای دی باندې څه چل بکایي او سره هم د خدای سادهګان دی واقعي دا چل بکای او وای خدای ته ګوري وې ز په وبو باندې خلک نه ډوبوم دا د اریګیشن پرپسز د پاره وباسم خو مقصد د هغه غلی ما ته ګوري ما رشتہ دار دی امریکا کې ما ته ټلیفون وکړ وې صدام یو قیمتي سره دی نو ما ورته هغه څنګه قیمتي سره دی وې زمونږ الیکشن کمپاین د صدام د وجه ګرم دی نو ما هغه څنګه نومبر کې دا غي صدارتي انتخاب کیږي وې پوښتې تقریر کین بل ایشو ور سره نشته وې هغه وای چې صدام د دنیا د امن د پاره دومره خطرناک دی لکه هټلر چې خطرناکو اګه زمو کامیاب نکړو صدام په امریکا راځي که زمو کامیاب نکړو نو داغه مقابله کې یو بل دی ډیموکراټک امیدوار چې د کلینټن نو هغه بیا تقریر کوي چې که بوش مو کامیاب کړو صدام په امریکا حمله کوي اګه د بوش د حمله نه ځان بچ کوي نو بوش کده صدام حمله نه ځان بچ کوي نو بوش فیل کوي او ما کامیاب کوي نو الته هغه دواړو سره بل څه خبر نشته خو صدام د داسې او نو ما کې 200 مسلمانان لغو نور هم داسې وزري والی مونږه د خپل بوډا لکه داسې وزري وچت کوو ته ته لغو نو وزري سړی تا کې قوت سره دا کله مونږ داسې خو زړی وزري دی وچتیږي نه کني مونږ ورته ته و داسې قسم ده تا کې هغه زیات قوت ده او ما بلش پم یو شعر وی چې نه سمجھوگے تو مٹ جاؤگے اے نادا مسلمانو न समझोगे तो मिट जाओगे ए नादा मुसलमानों तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में दगम कदा चिद नेशनलिज्म तारीख तशात अमरीका वाला द काम परस्ते द तारीखा तो सपोर्ट द वाशिंगटन न कीगी द स्टालिन फलसफा लाड़ा खत्म हुआ स्टालिनिज्म बीन डिमोलिश्ड एंड एबॉलिश्ड द स्टालिन फलसफा द नेशनलिज्म द सपोर्ट अगर लाड़ा अपनी मौत आप मर गया
اوس د اسلام د تحریک د هغې د رکاول لپاره امریکې سره صرف د نیشنلزم فلسفي ده، لہذا نیشنلست فورسز شاته ودرېدل، سپورټ یې وله شروع کړ. ګنیمات وګورئ وې دغه قام پرست تنظیمونه چې په سټیج به ودرېدل بغیر د امریکې د غندنې نه بله خبره وه، لږ تیز ووایئ جي، بغیر د امریکې د کنډم کولو نه بله خبره وه. اوس د هغوی په سټیج د امریکې خلاف یوه خبره وي، لږ تیز ووایئ، د امریکې خلاف. او وای مونږه باغیانه سیاست پرېښوده، مفاهمانه سیاست مو شروع کړو. اوس مفاهمانه سیاست مونږه باغیانه ریډیکلزم مونږه پرېښودو، کمپرومایز پروسس نه اوس مونږ تېرېږو. او چا داسې وی بای دا نیو ورلډ آرډر والا فلسفه دا خو بعینه د عدم تشدد هغه پالیسي ده چې کوم مونږ پخوا نه ویله. انا لله و انا الیه راجعون. کوم بوش او کوم د امریکې قیادت چې د هغه رای داوي، د هغه عزم داوي چې ټرومن's decision to drop atom bomb on Hiroshima and Nagasaki was not only a courageous one. د صدر ټرومن دا فیصله چې په هیروشیما او ناګاساکی باندې اټم بم غورځولو دا یوازې زمونږ دپاره حوصله افزا نه ده، بلکې دا زمونږ دپاره یو لایحه ده. که کوم ځای مونږ دنیا باندې ځان ډامیننټ کول غواړو نو د مهلک ترین هتیار به د خلاف استعمالو. داسې خلک د عدم تشدد په ژبه پوهېږي، لږ تیز ووایئ جي، هغه بغیر تشدد نه بله خبره پیژني نه، سوای د تشدد نه بل شی باندې واقف نه دي. نازیزانو قسم دی چې دا صرف هغه مفاهمانه سیاست دی چې مونږ د دنیا کور ایله اوس مونږ دی ښه مونږ د دنیا کو نو مونږ د دنیا کور ډېر ښه دی، خدای دې ستاسو کور په دنیا ډک کړي، خو د دهقان د حقوقو د سودا پس منظر کې نه. جمعیت علماء اسلام په هر دور کې د دغه مسلم امه د هغوی د حقوق خبره کړې ده، یوازې د پاکستان دننه نه، د دنیا په کومه خطه کې چې مسلمان باندې درد راغلی دی. نو جمعیت علماء اسلام د دې حدیث تقاضا باندې چې المسلمون فی تواددهم وتعاطفهم وتراحمهم كجسد واحدة اذا اشتكى بعضه اشتكى كله. مسلمانان په باهمي جوړ کې داسې دي لکه د یو بدن اندامونه چې یو اندام باندې درد راغی تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، دا ټول بدن هغې سره په دا دک درد باندې ور شریک دی. عزیزانو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې اوس د سیرت تقاضا دا ده چې د خدای دغه ځمکه دا د آباده شي په هغه نظام باندې چې کوم نظام جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. او ما ته وګورئ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت یا د حضور پاک د دین حقانیت دا زما استاد تایید ته محتاج دی. لږ تیز وایي قرآن نبی کریم فرمائی کہ لو جمع الناس على قلب رجل ما زاد ذلك في ملک اللہ شیئا. کد تام دنیا خلق دا سے پاکان شی لکه جناب محمد رسول اللہ چه سمر اتقا و پاک باز دے نو د خدای بادشاہی کی دمر ذرا بر جاتے ناراضی او که خلق خدا نه خواستا داسې کافر شي لکه ابو جهل چې کافرو نو د خدای بادشاہي کې دومره ضرر برکمه ناراضی. دیو جن الله تعالی فرمایي ومن غیب فعليها وما انا علیکم بوکیل. او پیغمبر دوی ته وایا که څوک په دایره حق روانيږي نو فائدې ده، که څوک دینه خطا کیږي وبال ده باندې ده. او زه تاسو سپروایزر نیم چې بس تاسو به قدم په قدم ګورم چې داسې شاو داسې شاو، خو بس مالته یو گایډ لاین درکو. اوس د سړیتوب لار دادا او د نه سړیتوب لار دادا. قران کریم فرمایي انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اللہ فرمائی ما در تلار واضح کلا دا انسانیت لار میں خودلا قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. اللہ تعالی و ہدایت والا لار زال واضح دا، گمراہی والا لار زال واضح او نمایا دا. انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اوس دا تا باندې ډیپینډ چې ته په دې لار باندې تکې او که په دې لار باندې تکې. مونږ ځان لپاره دغه لار خو کړی ده چې کومه لار جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل قول او عمل سره مونږ ته متعین کړی ده چې دا لار د دې باندې ورځه، دا لار نیغه الله تعالی ته رسېدلې ده. لکه مونږ ما ته وګورئ، مونږ اوس ماسخوتن مونځ وکړو
او په هر رکعت کې مداوي چې اهدنا الصراط المستقيم یا الله مون تني غلار خیا خدای مونږ نه غلار باندې او چلوا الله تعالی فرمایل او پیغمبر وانک لتدعوهم الى صراط مستقيم د تا ډیوټي دادا چې دا انسانان به صراط مستقيم طرف ترابلې چرته به رابلې چرته به رابلې صراط مستقیم طرف ته بیرابلې صحابو تپوسو که رسول پاک نا چې مسرات المستقیم جدا صراط مستقیم سشین عبارت دانے غلار کمیودا حضور پاکو اے ہوا ما انا علیہ و اصحابی دا جون پا آغا انداز تیر ولدی چه کم انداز بانے ما جون تیر کرے دے و زما صحابو تیر کرے دے مومن تمنا لری پا دا صراط مستقیم دو تک پیغمبر دعوت ورکی دے صراط مستقیم بانے دو تک اس شیطان چه زمون ازلی دشمن دے دیوم قدم پا قدم پا دا صراط مستقیم منتناس قرآن پا خپل حضرت تذکرہ کئی چه قال لأقودن لهم صراطك المستقيم دا الله تعوی او الله زما دستا په ذات قسم وی چې د صراط مستقیم دې تمنایانو ته هم پدا صراط مستقیم باندې بناسم گمراه کو لپاره الله تعالی ورته طریقې واردات بدسي څنګه به گمراه کې ثم لآتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین بیا بچا باندې د مخینام لکم پچا د شانا پچا د خی جانبنا پچا د گز جانبنا خوراک بستا کئی سکاک بستا کئی اسیگی بستا دنیا کے او خبر شیطان ہوئے خبر بزما کئی خوراک با اللہ ستا کئی سکاک با ستا کئی اسیگی با ستا دنیا کے جون بولا تاور کړی صاحب کته پورته تنن باسي او راو باسي خو بنديان بستاني خبر بتاوال نه کوي ما والا وکي خبر بتاوال نه کوي ما والا ولا تجدوا اکثرهم شاکرین خبر او بیا تاوال نه کوي ما والا وکي نادیدانو اوس دغه صراط مستقیم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کردار او عمل دی د صحابه کرام کردار او عمل دی او دغه حدیث ته مونږه استلار او وستا چې د پیغمبر اتباع دا سنت دی او د صحابه د جماعت اتباع او د صحابو د جماعت اتباع دا جماعت ته او دغه لار باندې تجهید اهل سنت والجماعت لار ده اهل سنت والجماعت لار د محمد رسول الله او د صحابو لار دا قران کریم فرمایي چې و من یشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا الله تعالی چې چا د پیغمبر خلاف وکړو او د پیغمبر خلاف سو ډایرکټ نه کوي نیک په نیک به کمتر سره جرأت کوي ورپسې حد په تفسیر ويتبع غیر سبیل المؤمنین د پیغمبر دشمنی دار چې صحابه د لارې نزان له په یو خپل ډګر روان شو دا صحابه د میزدل اوس دا د نریشن چین دا غي کړای دي چې دا کړای ډیسکنیکټ کې بیا په پریکړی زنجیر کې په شا زور کې نو سړی بدلېږي او د سړی چې سړی وړي نو یا مړیږي یا لیونی کیږي نو چې چا سړی لګیدل یا مړ دي او یا لیونی شي نو کمل نه دی لیونی خامخا دي نو صحابه وللار چې چا پرې خدا نو کمل نه دي نو د لیونتو به عارضه ورته خامخا شتا ويتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا او د صحابه ولار دا چې د الله زمکر دی باندې نظام وي د چا دی باندې نظام وي د چا او که کلتا تا گدو دید پارا شروع کو نو دا قادسیہ دا مارکے نباد حضرات صحابہ کرام تابعین عظام دا سعد ابن ابی وقاص او دا سلمان فارسی اقتدا کے را روان دی مدائن تا پوری کی جمع مدائنو کتا چی مدائن میں کتا یو غٹ شہر دے پکی لوی جامع دے دا چوک پغاڑا مدنی سے لوی جامع دے او جامع باندې نکلی جامع سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ او یو حدیث پی نکلی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سلمان منا اہل البیت
نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلمان د ایران نه تلو خو ځان په دین داسې ورننه استو پیغمبر باندې ځان داسې شهدا او فدا کو چې نبی علیہ السلام دا زماله کور سره دی سلمان منا اهل البيت دا زماده کور سره دی دا د اهل بیت فرد دی هغه جمعات کې دنه در سلمان رضی الله تعالی عنہ مقبره ده ور سره سرتا د حضرت حذیفه ابن الیمان رضی الله تعالی عنہ سوچ حضرت عثمان باندې باعث شو په جمع قران باندې د هغه صحابي قبر دی هغه سره سرتا د حضرت عبد الله بن جابر انصاری رضی الله تعالی عنہ قبر دی سین کې مو هغه ځای وکړو کم ځای باندې چې دا مجاهدین را پورې کېدل مولانا فضل الرحمن سے وی دې ځای باندې ګذر تکینو الګ ډېر ډېر او بوسکو د صحابو قدمونه دې ځای لګېدل دي ښا ناغزای په دریاب مو ډېر ډېر وبوس کړي چې د حضرات صحابه او د مجاهدینو قدمونه دی ګذر باندې لګېدل دي نو ما وې 30 او 35 فوټو بوي چې کله اهل مدائن ته پته ولګېده چې دا خو لشکر اسلامي راغی نو کیشتو والا پلو هغه مات کې چلار ختم شي او چې کله دوی را ورسېدل جی فلډ دی سیلاب دی او په برکت لیدي هر سلمان رضی الله تعالی عنہ سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ ته وای چې جی خرجنا لله وقاتلنا لله الله د پاره وتیو جهاد مو کړي الله د پاره کدی دریا باندې پوری کیګو چا د پاره لکه زوی چا د پاره وې دا دریاب د الله دی دا دریاب دی کی ډوبول الله کوي د دینه پوره کول الله کوي سفینه او پل پوره کې دو ضامن نه دي ضروري نه چې سړی دی بیړۍ کې ناس کې پوری دي شي بیړۍ ډوب شي ضروري نه چې سړی دی پل باندې پوری کیږي او پوری دي شي پل بکینه او سره لای او خدای دې رحم وکي پاکستاني ټیکدار چې بیا پل تړي پاکستاني ټیکدار بل اوسچاوي وی انګريز مونږه زکه استو چیرې د عمل کا آباد شي نو ما یو کنه دی خو آباد ډیر ک زکه آباد ک چې انګريز کم پل تړلې به هغه خلک ته په سرخه لګولې ده سیمنٹ باندې هم نه مفتي ته پسې لګولې ده په سرخه لګولې ده ته اوس ور پسې ګنټري راواله خخت ته ورو دورو ټوټه خو دې جدا ک چې انګريز کم پل تړلې او کم بلډینګ او دا خنزیران چې کم پل تړي نه کم پل چې نه نو تړي نو وای خر په تیرې ده نو پل کې ناشته اخبار کې راشي وای پل باندې خر تیرې ده نو پل او زکه بکینی جی ما ته وګورئ جی ستاد ورک منشي ستاد کلرک ستاد ایس ڈی او ستاد ایکسین ستاد سپرنٹینڈنٹ انجینئر او الله تعالی دې رحم وکي دا وکسترګي وزیران چې راغلي په دې حکومت کې دا ناشنا وزیران دي تر وزیره پورې په ورکینګ هغه کمی پیسې چې وي په هغه کې د ټولو ځان له مستقل کمیشن وي نو ما یو ټیکدان ته پوښتنه کوم دا پولیس څنګه تړلې خدای دې خوارو جی سنټران ایم ان اے هغه مولانا سنجان سے هغه ته خپل کم کارونه کوي نو هغه 10% په خپل ناخلي وای دی 10% باندې اضافي کارو کوي نو تر چا ورسره نه لګي وای د مولا بازار ګډوډ کا دوی موږ هغه بازار ګډوډ کا نو ما طرف ته وګورئ هغه پول چې اوس په دغه کمیشنو باندې جوړ شي یقینا په درې مرز به پریوځي ښا نظر سلمان هر سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ ته وای چې جی قتال مو کو الله د پاره روان یو الله د پاره پوری کیګو الله د پاره او بډو بول نه کوي دا تبلیغ ول ډیر ښه خلک دي انو دې چې کله جمعه دې نه بس کې سور شي اولته نو خار ته ورسي مثلا الته تشکیل شوی نو چې الته کوشي نو امیر سے ورته دوستانو مونږ الله را او رسول خو خدای نه یو رسول بس او گاڑی نه یو روټه وخري وای دوستانو مونږ الله تعالی مالک ډوړای نو ماته یو ملګری وی چې ډوړای باندې خو سړی مړیږي مې تا ته جوع البقر بیماری نه لګیدل خدای له خور کا اتباع پیجنی جوع البقر یو بیماری ده 50 روټه پاغه مریض باندې وخروا خدای نه مړی نو په 50 روټه مغه نیمو هغه بیا وای مال لګ ډوړای راکې 50 غوړلې نو مې تا ته جوع البقر بیماری نه لګیدل کینا کیده ولې په خشقه چې خدای مړول کوي ډوړای مړول نه کوي نازیزان حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ تا حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ وی چې سکو جی سکو حضرت سلمان ورته بس پدا ابو باندې ته جرنیل چیف اف دی آرمی سٹاف چیف اف دی آرمی او زو وایس چیف اف دی آرمی سٹاف نو لومبه ته د خپل اسور دنګو په دې دریاب او در پسې با ز خپل اسور حضرت سعد ابن ابی وقاص خپل اصل داسې قیزو والا
او په دریاب ورواچو. حضرت سلمان خپل اصل قیزو والا په دریاب ورواچو. ورپسې دا کمانډنټس، بریګیډیران، کرنیلان، میجران، کیپټنان، لفټینان دې ټول په دریاب سینه ورواچولا. پیدل پوچ خوې اوزان مړوخه. جرنیل چې کله ځان ما ته وګورئ عراق والا ما ته چاوي دا لیونی غونډنی ما ولې وی په جنگ ځان ورچي په جنگ. نو ما د کم قوم چې مشر په جنگ ځان ورچي دا غي کشر وای چې مونږ وزدان ملګری او میدان خو مونږ ته تجربه شوی په دا جلوس کې ور روان یو. نو دا لیډر همیشه د جلوس نه مخکې رواني چې انسوګي سولاټی چا د زمونږ دوستان مونږ باندې شروع کی انسوګي سولاټی چا او لیډر د استقامت او د استقلال مظاهره وکي. نو دا کارکنان بیا ځان وجني ښه کارکنان چې پای مو نازیدان حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت سلمان فارسی، صحابہ کرام ټول دریاب باندې ځان ورواچو. صحابي فرمایي پورې وتو د اسونو سامان وادو او زمونږ د خپو تلیل واندو گیټو تمو بن ورسېدل. او چې اهل مدائنو قتل چې دا کوم کیفیت دی نو غي آل ته سرندر شوی دیوانه مدن دا خو پیریان نه دا پیریان دي بی پولا او بی سفینه په دریاب ځان راواچو او را پورې وتل. هغه یو صاحب ډېر عجیبه خبره کړې ده وای کلیم نه دی چې بشي د نیل نه پورې، کلیم نه دی چې بشي د نیل نه پورې او د فرعون موزی بزی پرو دینی کې او د نمروز آتشخانه ورته گلزار شو. د نمروز آتشخانه ورته گلزار شو چې کردار د سلو نو په خلیل کې ته کردار نن هغه پیدا کا چې کم کردار د پیغمبر علیہ السلام د صحابه کم کردار د انبیاء کرام آج بھی ہو. جو ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. نازیزانو دی دور کی ضرورت ہے کردار، دی دور کی ضرورت ہے. مفتی سے پلا رہے ہو خبر کولو دی یو عالم په حواله ناغه زما ډیره خوښه شو. وی هغه عالم ډیر عجیبه خبره نکړه دا چې آج کے دور میں اللہ کے لیے بولنے والے بہت سارے ہیں، اللہ کے لیے بولنے والے لیکن اللہ کے لیے چپ ہونے والے کوئی نہیں. الله لپاره وایون کې ډیر دي خو خدای لپاره چپ کیدون کی نو دې دور کې هم د الله لپاره وایون کې ډیر دي او خدای لپاره کوون کې ډیر لګ دي. نو الله تعالی دې موږ د خدای لپاره کوون کې تاسو ټول امين وای او خدای لپاره کول داسي جمعیت علماء اسلام صوبه بلوچستان کې کولیشن پارټنرو په حکومت کې او چې کله یو قتل چې زموږ د عوامي خدماتو په لار کې دا حکومت مرکزی حکومت په یو منصوبه بندای باندې مونږ تر کوټونه چې یو جمعیت علماء اسلام هغه عوامي او دینی خدمت ته نه پریدي. نن جمعیت علماء اسلام د بلوچستان حکومت له لته ورکړه په دماغ ورويشته ورته. عزیزانو دا د جمعیت علماء اسلام کردار دی او څه دوستان داسې هم شته چې په بریتو لاسونه ډیر وای خو د دوه وزارتونو د پاره خپل سابقه تاریخ ټول ختم کړی دی. نو موږ جمعیت علماء اسلام دا صرف د گفتار غازیان نه دي، دا د کردار غازیان دي او ان شاء الله د پیښور مسلمانانو همیشه د جمعیت ملګرتیا کړې ده. تاسو به آینده لپاره هم د جمعیت ملګرتیا کوئ کنه؟ یوا او دویمه خبره د پیښور مسلمانانو همیشه د پاره د انجمن تبلیغ قرآن او سنت جلسه دا کامیاب کړي دي، آینده لپاره به هم کامیاب وای کنه. خو آینده چې محرم یا ربیع الاول را روان چې داسې نه داسې خو چې ارشاد صاحب خبره کوي بس تاسو بیا زر کوڅه په سر کړی او چې ارشاد صاحب لا اشاره نه کوي چې سټیټ په سر کړی چې بس یو بل سره په جنگ یو نبی صلی الله علیه وسلم فرمای لو علم الناس ما فی العشاء والفجر لاتوهما ولو حبوا. نبی علیہ السلام فرمای که خلکو ته دا پته ولګي چې سارا او د ماسختن موږ کې سور اجر دي نو حضور پاک ویل کده ماشوم په خلپوس ول راضي خو راضي خامخا جمعات ته نو که تاسو ته پته ولګي دا چې د دین د کار کولو اجر څومره زیات دی چې د دین کار کې په سر پیټ راواله څومره لوی اجر دی نو د ارشاد صاحب سره په تاسو هتا پایو کوي هتا د نیکه کار کې صحابه کرامو آی به یو بل سره مسابقت کو موقع به کتا چې زه دې کار کې وړاندې شم. بس اخیری خبره کوم جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو موقع باندې او فرمایل چې حضرت بلال اذان کوي د الله رحمتونه د باران د شیبو غونه د باندې وریږي. صحابه خبره واوریده، حضرت عمر هم واوریده. آئنده وخت د بانګ د پاره حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ 100 منټه وړاندې راغی او د بانګ هغه سره کېناسته چې نن به دا بانګ زوام چې دا شیبه وایي چې دا رحمت والا شیبه
په ما راوورېږي. بس هلته حضرت بلال د کور نه را روانه د بانک په اراده او دلته حضرت عمر غوږ ګوتې ورکړې الله اکبر الله اکبر. حضرت بلال را منډه وواله شاید چې زه ناوخته کړی مې دی، زه وخت کې خطا شوی. چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام مونږ وکړو صحابو ته فرمایل چې نن حضرت بلال باندې رحمت والا شي لکه د باران ورېدی. حضرت عمر داسې نږدې شو وی اذنت یا رسول الله، جی اذان خو ما کړل. حضرت عمر ورته جی اذان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته عمره تا باندې اذان والا شی به ورېدلې دي او د تر وخت د نا وخت والی احساس شو عبادت ته سره کوله د باندې داغي شی به ورېدي. مقصد مې د خبره دا چې عمر ته پته ولګیدا چې مؤذن باندې خدای شی به د رحمتونو وړي اگر هغه او ګټ سره ډیره واچوله چې آینده وخت دا بانګ بزوام چې دا رحمت والا شی به په ما ورېږي. نو دین والا کار کې فاستبقوا الی الخيرات. مونږ سره یو چنه نه خدای والے بل سبق وخت نو ما ورته ته بیا چرته روکوي ویږي انت خیرات خیر. نو ما خدای دې ورکه خیرات کې څه کوي؟ خدای وایي چې فاستبقوا الی الخيرات. بس کوم ځای خیرات نو منډه ورته وایي هجرت خیرات. نو بس دا خیرات دی خو چې دا خیراتی کنه خو چې جلسه د انجمن یا د جمعیت نور منډه وي د دین کار کې یو بل سره مسابقت شروع کوي. واخر دعوانا ان الحمد لله. جی 18 ستمبر باندې د جمعیت علماء اسلام زیر اهتمام په دغه پیښور کې هم دغه ځای باندې کې څنګه نه کې 2 بجې د جمعې ورځ ده. دا جمعه نه یو خو سبا جمعه ده، بلې جمعې په ورځ باندې 13 تاریخ 2 بجې د جمعیت علماء اسلام زیر اهتمام په دغه ځای جلسه ده. دا ملک کوم فحاشي او غریانی چې ده دا وزیرانو دین خلاف کوم بد زبانی چې روانه کړی ده ان شاء الله تاسو به ټول راځئ کنه او دې لپاره مهنت کوي خلکو ته دعوت ورکوي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. دعا وکړئ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ربنا وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم ربنا يسر علينا كل عسير. خدای په دغه جلسو کې نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم وحكم بينكم وهو فصل وليس بالهزل من أخذ به نجا ومن حكم به عدلا ومن غصم به فقد هدي إلى صراط مستقيم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.